نحمده ونصلي على حبيبنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وصدق الله العظيم. بركة بعد قول الشريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو ماته هو ډېر زیات تقریرونه سره له اسم داسې نه راځي، خو دا علما ناست دي، زموږ اکابر دي، اسلاف دي، که عمر کې رانه پکې کشران دي نو هم زموږ د سر تاجونه دي، ځکه په دومره کم عمرۍ کې د الله د محبت نه سر شا کېدل ډېر لوی دولت دی. او مشران دي د هغې چپړې څپلۍ اوچتولو والا یې موږ یو. زما عزتمندو حضرت شیخ صاحب یا نور حضرات اکابرو زموږ استاسو مخکې د قرآن او حدیثو دا او د خپل علمي مجاهدو چې کوم هغې قربانیانې کړي د هغې اظهاري خیال یې وکړو. خو زما عزتمندو نن چونکې د حضرت مولانا صاحب حکم و، زه برکت ته حاضر شو. کم ماشومانانو چې حفظ کړی دی نو دا زموږ دپاره ډېره زیاته خوشقسمتي ده. د دې په محفل کې کښېناستل زما دپاره باعث نجات دی، او زه په دې نیت راځم چې زما بچي هم الله پاک دغسې کړي او الله د ټول امت بچي داسې کړي. زما عزتمندو میډیکل کالج کې په انجینرینګ کې په ایټا کې په امپلیکیټ کې چې کله ماشوم پاس شي نو زموږ په دې علاقو کې خلک خیراتونه کوي. زما بچی سلیکټ شو په میډیکل کې، زما بچی سلیکټ شو په میډیکل کالج کې، په انجینرینګ کې، په ایټا کې، په دې کې، او موږ ټول ډېر زیات خوشحالي وو. هغه څیزونو کې موږ ته دنیا ښکاري. د لارډ میکالې او د ابن بطوطه او د مارکو پولو د کرسټوفر کولمبس چې کوم ABCD راوښکلې ده نو دې موږ نه حیا لرې کړه. تهذیب یې رانه واخیستو، ثقافت پښتو هر شی رانه واخیسته. د حجرې د اکابرو د مشرانو مخکې د خبرې تمیز سلیقه ټول څیزونه یې رانه واخیسته. مور یې راله مام کا، پلار یې راله ډیډ کو، او د سپو نومونه یې راله د انسانانو نومونه کړه. پیشوګان او سپي راله په غېږ کې راکړو. یوټیوب 5G او 4G راله راکړو. انسټاګرام ټیک ټاک په نوم باندې زموږ بچیان یې تباه وباه واچولې. د هوسټیک د نرسنګ د NGO په نوم باندې زموږ نه حیا عزت لاړو، او یو ډېر عجیب حالاتو سره موږ تاسو مخ شو. کوم اسلام چې موږ په کتابونو کې کتلو هغه هم په کتابونو کې پاتې شو. نن غیر له چې موږ کله مثال ورکوو نو موږ ورته وایو ابوبکر دا کړي، عمر دا کړو، عثمان دا کړو، علي المرتضی دا کړو، حسنین کریمین دا کړو. هغې موږ ته وایي تاسو په خپله څه کړي دي. موږ چرګو جنګولو له پاتې شو، مړزانو ساتلو له پاتې شو، تماکو او ګوړه کې ملاوټ اچولو له پاتې شو، چینیان یې پکې اچو، بجلۍ کونډې اچو. موږ دې خبرو له پاتې شو. موږ سره خالص هیڅ هم پاتې نه شو. که خالص را سره څه پاتې دي نو هغه قرآن او حدیث دی او هغه د دې علماو مرحوم ملت. موږ نه اکثر خلک دا سوالونه کوي چې مدارسو معاشرې له څه ورکړي، مدارسو د معاشرې له څه ورکړي. موږ دا ورته وایو چې زموږ علماو، ما نه زموږ دې علماو معاشرې له څه ورکړي. معاشرې له څه ورکړه. نن چې تاسو دا حجره، جومات، پښتو، ادب دا چې څه وینئ دا د دې علماو مرهون ملت. نن ستا ملک شام نه دی، دلته جنګ جګړه نشته، دلته اختلاف شته، جنګ نشته، دلته څوک چا پسې ټوپک نه راوړي. نن د شام حال وګورئ، نن د لبنان حال وګورئ، نن د عراق حال وګورئ. د هغه ځای د علماو په منځ کې د نه راتلو د وجې نه د شیعه سني او نور داسې ډېرې فتنو فساداتو هغې کې یو غټ اختلاف اور واچولو. د معاشرې ټول ظاهري نظام یې ختم. زمونږ علما
چرته چې مسله راغلې ده کنن په پړچینار کې مسله ده د شیعه سنی سو ګستاخی کوي نو مستا علما راځي د دن د 34 ورځو جنگ د علماو د جرګې په شکل کې د جنگ بن شو اختلاف دا د مذهب خستواله دي خلک وایي چې یاره اختلاف ولې دی اختلاف دین نه پیدا کړي دا اختلاف د صحابه او د هغه دور نه اختلاف را روان دي په موږ د اختلاف نشته په رکعتونو اختلاف نشته په حج اختلاف نشته په زکات اختلاف نشته په اخلاقیات اختلاف نشته د مړي په تکوین اختلاف نشته معمولی اختلاف ته دا 1% هم نه دی د دین 100 حصے راټولې کې د اختلاف 1% هم نه دی خو د امت اتفاق په 99% حصو باندې دی نن بدبختی دا د امت په 99% حصو ته نه ګوري چې دې علماء امت 99% یو کړی دی کدا 1% پوروي اختلاف دی نو دې اختلاف نه عوامو ته وکړه مسالې جوړ کړی ده او د اعتراضات او د دلالو یو انباري پیلې نن دې معاشري ته زبې د موږ اکثر د یونیورسيټانو ته ځو کله چې سیشن والو نو بعضې بچیانې تپوسونه کوي یو بچی پکې پاسې دا مسلمانه بچی د پښتو د کورنۍ بچی ما ته وایي چې کم د خدای خبرې ته مونږ ته کوې دا خدای تا په خپله لیدلی دی دا خدای تا په خپل لیدلی دی د 2000 نه زیات ماشومانان د فیسبوک د ټویټر او د ګوګل او د انسټاګرام او د ټیک ټاک نه چې کوم راوتي بچي دي هغوی نن د خدای په اعتراضات باندې اعتراضونه د خدای په ذات باندې نن ځکه په حیثیت مسلمان یم زه د دې وجې نه نیم چې زما پلار نیکه مسلمان دی نن که زه مسلمان یم د دې علماو د وجې مسلمان یم نن ځکه ما سره ایمان شته دا پګړۍ او دا ګیره ګورې دا د دې علماو مرغونی محنت دی نن که زه په اسلام باندې ولاړ یم دا د دې وجه ده دا د دې وجه ده نن دا سره بټنه د میچ په نوم د کرکټ په نوم او د ورلد کپ په نوم د T20 په نوم د ټین لیګ په نوم باندې او د بشویک په نوم باندې او د PSL په نوم باندې نن زموږ استادو بچي په ګراوندونو کې ولاړي لوپټې سر پړلې نن بابر اعظم نن رضوان 50 یو سنچري وي زموږ بچیانې غړيږي په 10 کروڑ په 25 کروڑ باندې خرچيږي شل ورځو له فخر عالم 20 کروڑ روپے فخر زمان نو زما په دې قوم کې رهبران نه پیدا کیږي په دې قوم کې با تپړی والا پیدا کیږي په دې کې وبال والا پیدا کیږي نن ستا بچیانی د کرکټ په نوم باندې د پښتون د سواد بچي نن په ټي وي باندې راځي چې د پښتو ثقافت زه ګیم تر وستو ته نیم پرې په ما ډېر ظلمونه شوي زه والدینو منډو ته نه پرې پودم دغه بچیانی نن په ټي وي باندې راځي زما استاد پښتون کمیس وباسي وجه صدا نن هغه موټلار د پیسو لپاره نن خپل بچیانې بار پرېږدي نن په ټیک ټاک باندې مخونه پټوي پښتنې بچی راځي ما له د لایک میلاو شي ما ته د شیر میلاو شي ما له د کپړې وشي خو چې ما له په اکاونټ کې پیسې راشي پخوا به یو اداکاره وه په ټي وي به راغله هغې به کپړې وښکلې خلکو به فلم کتو هټ کېدو به یو ټیکټ به نن په ټیک ټاک باندې هره بچی د پښتون بچی کپړې وباسي او اکاونټ ته پیسې راځي نن د مختلف ایپونو په نوم باندې زموږ بچیانې مخونه پټوي او سړو سره چیټینګ کوي یو بچی ته مې ته ولې په دې ایپ باندې کار کوي ما ته وایي خلک ډېر په سټرس کې زه سټرس لري کومه یا د هغه معاشره وه چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څوارلسمې سپوږمۍ ته د څوارلسمې ورځې نه ګوري د الله محبوب فرمایي نن څونه حسینه ده ورته یا رسول الله زه ځکه نه ګورم چې د نورو انسانانو نظر به په دې سپوږمۍ پرېوځي زما نظر به پرې پرېوځي نو د نور انسانانو نظر سره به زما نظر یو ځای په سپوږمۍ پرېوځي لہذا په دې ورځو کې زه سپوږمۍ ته نه ګورم یا دا بچیانې وي چې جنازه د شپې وځي د ورځې زما په جنازه د خلکو نظرونه غورځېږي یا هغه بچیانې وي چې رابعه بصري حسن بصري رحمت الله علیه او لوی لوی اکابر د چا ورته راځي یا دا بچیانې وي یا ام حرام وه یا ام فضل وه یا ام حمسه وه دا هغه بچیانې وي چې دې هغه زموږ میندې خویندې وي چې فخر یې کولو زه د 10 شهیدانو مور یم زه د 4 شهیدانو مور یم زه د 8 شهداو د خاندان
خاندان نیم زه د لسو شهداو د خاندان نیم نن هغه میندې راوتې دي زما بچې ډون لوبئ زما بچې د معاشرې دا دی زما بچي کې عقل او شعور نشته نن مونږ بچو له 4G ورکو 5G ورکو د 2 کالو ماشومې له موبایل ورکوي یوټیوب ورته پکې راوباسي پیژني چې دا هغه د علت بټن ده مونږ د معاشرې له ورکه څه مونږه پروفیسورانو کالجونو والا معاشرې له څه ورکړو مونږ ولا اینسټاین ورکو مونږ ولا بیل ګیټس ورکو او مونږ ورنه ټچ ورکو ټچ بلډینګونه هغه انګریزانو ډېر زیات ښه جوړ کړي دي که دا بلډینګونه سړکونه نظام د دنیا کامیابي نو هغه خو کفارو کړي دي بیا زمونږ مسلمانانو ته په دنیا کې د اوسېدو ضرورت نشته مونږ او تاسو الله رب العزت سړکونو نه نیو رالېږلي قرآن مونږ او تاسو یې دې بلډینګونو نه نیو رالېږلي دا د نظام د معاشرې ضرورت دی مقصد حیات نه دی مقصد چې دی دا د علما هغه مقصد باندې دا امت راولي چې مونږ بزو مونږ نه پس به دا نظام مونږ چاله ورکو دا الله محبوب دنیا نه تلو صلی الله علیه وسلم نظام صحابو ته ورکو هغې دنیا نه تلل هغې چې کوم دی تابعین ته ورکو هغې تبع تابعین ته او دقسې دا څیز را روانو دې علماو هغه ذمهواري واخیسته مونږ عوام دې په یو ګوټ کې کېناستو مونږ عوامو نه څوک تپوس کوي ته څه کې زه تاجر یم زه زمیندار یم زه انجینر یم زه دا یم آینسټاین د چا تپوس وکړو تاسو معاشرې له دونه هر څه ورکړه بلډینګ هم ورکړه ترقیاتي نظام هم ورکړه کوم شی پکار دی چې تاسو ورنه کړو هغې ویل مونږ بلډینګونه پاخه جوړ کړه کورونه پاخه جوړ کړه خو زمونږ د کورنۍ سیستم مونږ نه ختم شو زمونږ بچیانې زمونږ پاتې نه شوې زمونږ مسیح مونږ سره نشته زمونږ زامن مونږ سره نشته نن په کاغذونو کې زامن شته یو انګریز ښځه نه مې تپوس وکړو ستا بچي چېرته دي تصویران راپسې راواخیستل ویل دا 4 بچي او دا په ملکونو کې دي ما څومره وخت شو ما ته وایي 18 سال 20 سال 14 سال دا مخکې مې کتلي لیدلي مې نه دي فادر ډے مادر ډے ډے ته پاتې شو پوه شوې نور مونږ سره صرف په پاکستان کې په پښتو معاشره کې مونږ سره فیملی سسټم شته مونږ سره ترور شته ماما شته ترش شته په بلجیم کې په پرچه کې سوال راځي د 4 رشته دار نومونه ولیکئ په ټول بلجیم کې چا نه دي لیکلی صرف مسلمانانو بچو لیکلی زما د تره دا نوم دی د ماما مې دا نوم دی هغوی ته دا پته وه نور یو غیر مسلم ته دا پته نه وه چې زما ترور زامن ماما زامن هم شته که نشته زما عزتمندو نن دا مغربي تهذیب مونږ پسې په دې شکل شوی دی چې د دې دا د فیملي سیسټم د خاندان دا سیسټم به څنګه ختم کړو هر نوجوان څه وایي ما د پرایویسي پکار ده او تاسو له پکار دي یو پښتنه ښځه امریکې ته تللې ده ما ته وایي بچی راته څه وویل پته راته ما ته صرف دونه تپوس وکړو بچیه ته چېرته وې ما ته ویل ته چېرته وې نو ما ته وایي چې مورې زه ستا د دې دونه کیر نه تنګ یم زما د لاین نه وځه زما په ژوند کې ته دونه انټرفیرنس مه کوه او زه ستا د دې دونه تپوسونو نه تنګ یم ما ته یې ژړل ما ویل تاسو یورپ ته خپې غځولې وې د ایران په لاره د ترکي په لاره 7,000 جنازې د ایران او د ترکي په مابین کې ستا پاکستانیان پښتانه مړي 10,000 دا نوجوانان به پاسي الله ته به ورځ د قیامت ودرېږي تاسو د ایران او د ترکي په لاره د دین خدمت کړی وي څه لیکلي وي د دنیا ګټلو دپاره نن خپل بچي یورپ ته لیږو د ګناونو په دلدل کې پراته دي هلته وخت تېروي او بیا دلته راشي موږ سره بیا د ملا نه متنفر د ملا نه لرې ولې وایي د ملا د معاشرې او د انسان په دې تهذیب کې غټ رکاوټ اچولې څه رکاوټ اچولې چې دې موږ ازادۍ ته نه پرېږدي مولا خپله خبره نه کوي مولا نه د ذات خبره کوي مولا علما دا خبره کوي چې د خدای نظام څه وایي د الله حکم څه دی د نبي طریقه څه ده هغه ذاتي خبره نه کوي که دا قرآن د دې ذاتي وی نو زموږ به دې سره اختلاف وی که دا حدیث د دې ذاتي وی نو زموږ به دې سره اختلاف وی دا د دې ذاتي نه دی زموږ هر نوجوان نن د خدای په ذات مشکوک دی بېګا د شپې 2 بجې یو نوجوان ما ته وایي زما زړه کې وسوسې راځي خدای شته که نشته د الله رسول پر حق دی که نه دی بېګا د شپې 2 بجې
مال بچای چې څوک د شپې ناوخته پورې دا فلمونه ګوري د پښتو د انډیا بیا داسې پسې انګلیش ته او بیا نکاحګانې دومره ډېر په 30 کال عمر کې چې ودونه نه کړي او بیا د ناجایز تعلقونو سره د څلور جینکو سره په فونونو لګي او بیا ځان مټي نو بیا خو به څه کېږي که دې دماغ کې خو به خشکي پیدا کېږي که نه ډپریشن خو به پیدا کېږي که نه الله درې څیزونو کې سکون ایښی دی څه شی ستا کور کې سکون ستا په حلاله ښځه کې سکون دا خدای پاک ایښی الله د شپې په خوب کې سکون ایښی نن زموږ نوجوان د لیټ آور پورې بیخي شپې 2 بجو پورې ایښي څه مې پړوي لا خو ډېر ټایم دی د سهار د مونځ سوچ نشته پاوسو او مخ به مینځو او سیده به کالج یونیورسټۍ ته ځو او هلته به نیم اوده او نیم ویښ او د یونیورسټۍ نه به راځو بیا به اوده کېږو بیا به ځان چارج کوو او بیا به د شپې په موبایل باندې خوږې خبرې کوو یو بچی ته مې تاسو دې چې هلک سره څه خبرې کوئ وایي موږ ډېرې ښې خبرې کوو من ته سوره یاسین مې واده تبارک الذي وایي په حرامو کې څه شی دي په حرامو کې والا کومه ښه خبرې په حرامو کې لذت چرته دی الله که په حرامو کې سکون ایښی وی هغه به حرام کول نه دا رشتې ولې حرام کړي دي ولې حرام کړي دي دې سره اویا قسمه بیماریانې پیدا کېږي د موبایل د ټولو نه غټ نقصان څه دی د ټولو نه غټ نقصان دا دی د خوب نه سکون لرې کړي د سترګو نظر ختموي ډپریشن د معدې مرضونه پیدا کوي کله چې د چا معده ډسټرب وي د دې 80% چانسز دا وي چې د شپې خوب نشته زموږ ټول نوجوانان نن د موبایل د لاسونو د شپې ویښي او وروره بیا نکاح ورسره یې نه بیا ځان مږي رامږي او چې بیا ورله جایزه نکاح وکړي نو بیا ورو حکیمانو ته منډې وایي او وایي وګوره که نه او ورته وایي مطلوبه سهولت میسر نه وي دا ځان غر کړی دی دا ځان غر کړی دی په بله ورځ د چا نکاح وه زه لاړم ما تا په دې واده څونه خرچه وکړه په جایز نکاح باندې 50 लाख روپۍ زما ولګېدې په جایز رشته باندې 50 لکه یو نکاح 50 لکه به خلک ګټي او جایز بیبي به راولي او د حرامو دپاره په موبایل او په انسټاګرام 200 روپۍ اچوه خلک به در سره 5 ګنټې خبرې کوي ګناه دومره ارزانه شوه نیکي دومره راله ګرانه کړه ماحول یې راله دومره خراب کړو چې د هغې څه انتها نشته او موږ صرف اوده یو په زما تنخوا راغله دا که دونه فیسونه شو او دونه بیل شو او والله پټرول ګران شو او والله بجلی ګرانه شوه موږ د دې نه وځو نه په دې سوچ کې اخته کړي پټرول ګران شو او بجلی ګرانه شوه ظالمانو زموږ مشرانو وخت کې بجلی نه وه دنیا نه لاړه قبر کې به جواب ورکړي موږ او تاسو بمزو موږ او تاسو سره عارضي ژوند دی موږ زه دونه وخت له نیو راغلي دا بلډینګونه او دا هر څه به وي او موږ او تاسو به نیو موږ چې واړو په دې لاره وتېرېدو دا ټول کورونه کچو نن دا ټول کورونه پاخه دي د محبت نه خالي دي د جګړو نه ډک دي د خوافې دینګور لانجو نه ډک دي د تعویذګرو جادوګرو په نوم باندې یو ډرامه روانه ده پتا چاسې کړي دي او ده در باندې کړي دي که تبلیغ والا د شاور لړ شي یو 3 ورځې ولګوه چې د خالق نه کېږي خالق د ټولو قدرتونو مالک خالق الله دی موږ سره یو 3 ورځې ولګوه زه وایي ما سره ټیک نشته تبلیغ والا محنت کوي تبلیغ والا دلته چې څونه ناست دي دې ته مې ګزارش دی خدای او رسول ته وګورئ جولۍ درته نیسم د خدای رسول واسطه تاسو ته دا د ښځو تبلیغ پرېږدئ دا د کشف په ورځ راتلل او د سپلو په پیزار کې مشوره کول د اذان نه مخکې ته اعلان وکړه ته به دا بې کشریان کې امیر صاحب درخواست کوم ظالم مینت کوم روزانه کم از کم عصر مغرب عشاء دا 3 مونځونه په جومات کې کوئ تبلیغ والاو ته مې درخواست دی د شپې اوږدې دي 2 غنټې کښېنئ مشورې کوئ په دې محله کې به څونه خلک دي څومره خلک څومره هلکان به داسې چې جومات ته به نه راځي نن واحد مونږ سره ګوره 1% په 99% کې په 22 کروڑ عوامو کې 10 लाख خلک مدرسې ته نه ځي کابریلیان دي لدیس دي پنځپیریان دي دا څونه چې راټول کې دا ټول د اسلام په نوم باندې څونه مدرسې چې جوړېږي دې له 10 लाख کسان نه ځي په 22 کروڑ کې 10 लाख نه 5 लाख مدرسو ته نه ځي د 22 کروڑ کې 5 लाख نه ځي شابه حساب ولګوي په دې کې بیا 5 लाख خلک مدرسې ته نه ځي بیا مونږ نه چې کوم د مونږ لراځي هغه خپل مسلو لراځي هغه د دین اوزي نه په ما چا سکړي دي څوک چې د سار کوز پریږي د پلاس کې د شیطان جنډۍ د کور نه روان شي مخکې مخکې आवाज کیږي سا आवाज کیږي وي د شیطان بنده روان دي
نو چې یو سړی د شیطان بنده شي د سره به د شیطان مدد دی د ده رزق کې به برکت نه وي د ده ذهني سکون به نه وي دی په دوکان کې کېناستو ګاهک به نه راځي لعنت به پرې ورېږي دی بیا موږ له راشي وګوره مخامخ دوکاندار نه دی هغه ګربتۍ لګولې دي ما دې دوکان بند کړی دی زه ورته وایم ظالمه دوه خبرې دي دې معاشره کې سړي له چې سزا میلاویږي د چا طرف نه میلاویږي الله طرف نه میلاویږي که نه میلاویږي یو سړی ګناهګار دی سزا ورکول والا قدرت چا سره دی چا سره دی الله سره دی یو سړی په امتحان کې دی خدای پاک یې نزدوګور غواړي نو دا تکلیف په چا راوستی دی نو دواړو وجو کې به چا طرف ته ځو اجي عبدالله سے بیوشا کېدو استغراق حالت به پرې راتلو نو څه خلک راغلي دا دمګري مرض دی کې ځان ورکړه راباسي نو چا ورته حضرت آپ پر عجیب قسم کا سحر ہے نو حضرت جلال سے مسکے جو ورته وکتل او سی ویل ورته وی تیرے سحر سے میرے اوپر جو جادو ہے کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہوٹل بے شک اللہ واقف تھے نو چې الله واقف تھے میں اس کی رضا پہ راضی دا بیماری او خیر و شر د چا د طرفه دی د چا د طرفه دی الله محبوب فرمایي سوره اخلاص سوره فلق سوره ناس وایي د زمانې د سارې څوک درې ځله وایي تر ماښامه پورې د زمانې د هر فتنې د هر شر نه به الله محفوظ ساتي څوک چې کور کې سلام سره داخليږي هغه کور به د شیاطین نه خالي کېږي څوک چې کور کې داخليږي سوره اخلاص وایي هغه کور به شیاطین پرېږدي او تښتي به نن د بزرگ په خوله باندې یقین شته د الله د محبوب په الفاظ مبارک باندې هیڅ یقین نشته نن د سلو نور باندې یقین شته نن په پیناډال باندې یقین شته نن په الپروزولام باندې یقین شته وی اوم نډال د شین کاغذ بولې په واچو نو به سر در لاړ شي په صدقه باندې یقین نشته نن په زمزم باندې یقین نشته په د شاتو په سټلو باندې یقین نشته دا وجه سره زموږ ټول صلاحیتونه د سار د شپږو بجو نه مور پاسي بچي پاسي سکول ته ځه سکول ته ځه د موز درس نشته پلار د دین نه نه خبر بشي وسره دین نه خبر شي میندې به سره دین نه خبر شي نن که چاته ووایي زنانه درې ورځو له بوزه وایي د ښځې تبلیغ پکې چا راوستی زه ورته یم سرداریاب پکې چا راوستی د ترور د ماما نکریزې پکې چا راوستي کویدنې پکې چا راوستي دا مري پکې چا راوستی سکول کالج یونیورسټي پکې چا راوستی دا نرسنګ پکې چا راوستی دا ډاکټري پکې چا راوستی دا د انجیو جابونه پکې چا راوستی دنیا د پاره ټول دلایل شته خو د دین زده کولو دپاره که درته ووایي یو درې ورځې تبلیغ کې بوځه خپلې زنانه نو بس ډس پرې لګي وایي ولې دا خو د ښځې لپاره یا کور دی یا ګور دی نو دا خو مونږ هم تاسو ته وایو کویدنې مه کوئ نکریزې مه کوئ جوړې مه کوئ کله چې رشته وشي زموږ ښار کې سیکان دي چې کله تاسو هلته لاړ شئ سیکان وکړه نو په کویدنه کې هیڅ خلکو له څه ورکوي په یو کجوري ورکوي د واده نه مخکې هغې نکریزې کوي ما سره په خال کې سیکان دي د واده نه مخکې هغې نکریزې کوي د واده نه مخکې هغې جوړه وړي دا ټول کارونه هغې او مونږ یو ځای دا ټول کارونه صرف زمونږ کار دا دی چې مونږ یو د اور نه نه تاویږو یا مونږ چرچ ته نه ځو نور په شادي حال کې چې کومې ډرامې روانې دي دا تاسو ته مونږ ته ډېر ښه پته ده په شادي حال کې صحیح د سړو نه زیات رش د ښځو په ځي کې ولیمه دا نن چې کومې ولیمې روانې دي دا نن چې مونږ کومې ډرامې روانې کړي دي حاجي به راځي وروره عمرې نه به راغلي د خلکو د خورزو د خویندو د ورېرونو حصه به یې خوړلي هغوی له به د کچورو عدالتونو تاریخونه ورکوي او خپله به ځي د عمرو طوافونه به کوي او خویندو له به حصه نه ورکوي او بیا به څه وایي ډېر زیات سکون په حرم کې بای دا سکون به همغه د چا په وجود کې چې حرامي د چا حق نه ادا کوي د هغه سکون به انشاءالله د حرمه پوري چې بار روزي بیا به پریشاني څوک چې پردی حق نه ادا کوي د ده سکون به صرف د جوماته پوري د ده سکون به صرف د قرآن کریم تلاوته پوري چې څنګه د هغې نه اوري انشاءالله بې سکونه کېږي بھائی حق ادا کول فرض دی عمره نفل دی مونږ دا نه وایو چې الله له استعداد ورکړی ډېرې ډېرې کوئ د حدیث مبارک ذکر دی چې بار بار عمرې حج کوئ لیکن تا باندې د خویندو حق دی هغه پې نه ورکوي تا باندې د خورزو حق دی خور له فریج مالې په واده کې خور له بلکل مالې مه وله پټونه کوئ اسم وله مالې تا سره د پلار په جایداد کې کومه حصه دا وله ورکوي خویندې چې ځان له سالې بیا هلې هغه مونږ نه کوو هغه مونږ والله که ورکوو هغه مونږ نه ورکو دا خبرې چې کوم علما مونږ ته کوي
نو دا علما ټیک نه دي. مونږ ته هغه پکار دي پالشیان درباریان نه پکار دي چې کوم وزیر اعظم ته موږ ما خوب کې کتلې وي ډېر ښه وي او د جنت کې الوتي او رالوتي او هغه هم دماغ خراب کړي. مونږ له هغه پکار دي. مونږ له داسې اهل حق نه دي پکار د چا تنخواه چې 4,000 3,000 1800 800. یو امام صاحب نه مې تاسو کوم څو تنخواه ده وي 1800 بیا وی چې پاتانې سجده ده پاتانې سجده ده. نن دا وګورئ دا دومره ښایسته ځای دی. یو مسجد ته لاړم د چارندام په ځای کې پکې لګولې د چارندام چې خلک کوي چې لږ یخ یخي او امام صاحب له څونه تنخواه 4,000 تایلونه مه لګوئ. خدای ته وګورئ د خپل امام ضرورتونه پوره کوي. سوالګري مه جوړوئ خیرماري مه جوړوئ. نن بیا مونږ دا سوال کیږي چې تاسو د امام معاشره مونږ له سوالګر راکړو مونږ تاسو له کله سوالګر کړ تاسو وړاندې دي لورکو دی هغه تاسو مقتدا وګرځول په خپل شل درکو هغه نن مقتدا ګرځېدلې دي. نن مونږ سره په مدرسو کې شل شا معذور شا دا د معاشرې له خیرمار نه ورکوي لیډران ورکوي دا زکات خوار نه ورکوي دا زکات ورکول والا ورکوي خدای دې له مونږ سره دی له مونږ سره مونږ امام صاحب ته ورکړي سي مونږ مسجد کې ناسو مشوره کړه نو ما ته ملګری وي ماشاءالله مونږ امام صاحب لا 10,000 روپۍ تنخواه کې پا ما ته تعالی 10,000 روپۍ درکو ته به 15 وخت صرف د امام په سیبوس کې حاضری باندې کې زاوی رکشا دا خو ډېر ګران کار دی 24 غنټې خو د ری ډیوټي ده نه دی مړي لټی شي نه خپل رشته دار لټی شي که چا ملګري سره ناستي ګرمې رامنډې وي ولې مستظم جنازه ده نکاح ده د چا دعا ده د چا دا مونږ پاتو ځان لرو غلامان ساتلي دي دا امامان نه دي مسجد کې دی غریبانان تنګ دي د واردې نه ورټیر شي د پولیس نه ورټیر شي پټواري وي د دنیا ګن غري لیکړي پاول سب کې باولړي مشورې ورکړي امام صاحب لیټ شوی دا چې ډېر ښکار دی حرام حلال په دفترونو کې خوختل نن په بوډاوالي کې په صف کې مونږ ته مشر دی نن راته بزرګي ښه ټول ژوند په حرامو کې تېر کړو په دفترونو کې به د چا کار نه کولو په پای کې چې د 50,000 روپو لوډ نه چاله پنشن نه ورکوي بابو کلرک نن د چا تنخواه بلم نه پاس کوي چې لوډ پکې وي او بس ټول ابجیکشن ختم شو 8,000 ابجیکشن ختم شو تاڼۍ له بنسي مارر باندې نور هغه بلا وي وی یو مار جنت ته تللی او چا ورته دا دنیا کې څه چل کړی دی وی ما بابوجي چلیو ما یو بابوجي چلیو زه الله وبخلم زه خلکو ته هم کوز د مارونو چې چلو انشاءالله تا به الله بخي هغه دفعې به درله لګوي وی وکیل له به هم دله کار اسان شي یو بابا په عدالت کې کیس وګټلو نو جج ورته وایي بس وګوره که نه تا وګټلو نو هغه په عدالت کې چغه وواله ویل SHO زنده‌باد جج ورته وایي SHO ما نه ښکته دی وایي زه ورکشه مړی SHO راته 15 کاله مخکې ویلو 15,000 راکړه مسله به دې ختمه شي که دا 15,000 مې هلته ورکړې وې نو دونه چکرې به مې نه وایي اوس د ماجرو که خیر ماشاءالله د وتو لین شروع دی د ماجرو انشاءالله زمون کورونه به ګرمي زمون جبونه به ګرمي انشاءالله په ولاړه به اوس جامې وباسو که خیري او هغه پیسې به که خیر بیا مونږ راوړو او د بچو د سکول فیسونه به ورکوو کور کې به پرې وړه اچوو کور کې به پرې چیني اچوو هغه حرامو باندې به زمونږ بچي انشاءالله غټېږي او بیا به خوبونه نه ورځي او د شپې به له د نشې ګولۍ راوړو او بیا به له خوبونه نه ورځي په ایسو به راوړي په چرسو به راوړي نن په کورونو کې دا نشه ولې شروع شوه زمونږ وجود کې د حرامو ځای دومره ډېر شو چې حلال پکې نشته حلالي سړي ته سکون سره وده کېږي حرامي به په سکون نه وده کېږي خدای ته وګورئ مونږ باندې خو آلرډي دومره د دنیا د علماو د وجې نه د اسلام د وجې نه د پښتو د وجې نه په دنیا کې 2 قومه دي یو پښتون دی یو کورد دی الله دا څلور حصو کې تقسیم کړ کوردیان ټول یو رب راټول شو وایي دا کوردیانو له حکومت ورنه کېږي نظام به در هم برجم شي بیا دویم دا ریسرچ وکړو چې پښتانه یو ځای نه کړي نو مونږ یې وروره په ډیورنډ په نوم باندې تس واچولو باجوړ مومند او بیا د اپریشن په نوم را سره څه سوچ شو د دهشتګردۍ په نوم باندې څه چلو شو الله د فلسطین والاو سره ښه وکړي په اسرائیل اسلام له وکړه ټولې دنیا کې خلک څه وایي پښتنو له لاره ورکړي
طالبانو له لاره ورکوي چې چا د جهاد نوم نشو اخیستی خپل ور بېګا مې ویل باندې فلسطین سره دا پیدا وشوه کم از کم پښتون خلک وپېژندو کم از کم جهاد خلک وپېژندو ټول خلک چې وایي سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد شکر دی هغه د مرګ یاره ختمه شوه امت کې یو جذبه پیدا شوه چې جهاد هم د دین یو حصه ده د جهاد نه بغیر دین راتلی نه شي دا د دین اولنۍ پوړۍ ده د چا په زړه کې چې د جهاد جربز نه دا منافق دی نو ټول ما ته وایي انشاءالله چې په موږ ضرورت راشي د اسلام لپاره سرونه به قربانو که نه به قربانو به که نه انشاءالله نو دغسې کم از کم فلسطین څه ماشومانان خو شهید شو خو دومره وشو چې ټول عالم کفر یو طرف ته شو د ټولې دنیا مسلمان پاسي او ودرېږي چې نن د غزه مسلمانان باندې ظلم دی یورپیان چې دا ګوري ریټکۍ لګیا دي هغې نه اوسان خطا شو چې هو د ټولې دنیا مسلمان وي چې نن په مسلمان تکلیف دی په ما تکلیف دی هغې دې ته نه ګوري څونه شهیدان شو هغې دې ته ګوري چې د ټولې دنیا مسلمانان په یو پیج باندې په یو پاڼه ولاړ دي چې غزه مسلمانان زموږ مسلمان دي زموږ بچي دي زموږ وروڼه خویندې دي له دې تپوس به کوو کوو به که نه انشاءالله ولذي دور راځي انشاءالله تپوس به کوو مونږ ته اسلام د صبر حکم کړی د احسان حکم کړی د بې غیرتۍ حکم یې راته نه دی کړی بزدله نه یو صبر کوو انتها پورې صبر کوو ځکه چې صبر والا د صدیقینو درجه وي صدیقینو سره الله وي خو لیکن الله مونږ ته د بې غیرتۍ حکم نه دی کړی که زموږ ربي رحمت للعالمین و نو اته تلوار هم ورسره و شپږ نیزې مې ورسره د جنګ دپاره سرو خونه اوښان هم ورسره و 45 چې کوم دی د پیو چیلۍ مې په آخري عمر کې موږ ته اکثر خلک وایي زموږ نبي ډېر غریب و زه ورته یم بیخ دې وباسه نبي غریب چېرته و د سلو نه زیاتې دا 100 لاک صحابه به چې مدینې منوره کې جمع کېدل دوی به پی نه څکل د دوی مېلمستیا به نه کېده د دوی د خوراک بندوبست به نه کېدو د مدینې په آخري ایامو کې دومره ذخایر و دومره پیسې وې چې دومره چا سره نه وي نبي غریب نه نبي فقیر ښه صحابه غریبانه نه صحابه فقیرانو هغوی دنیا غوښتله نه د دنیا ټول وسایل اسباب هر څه هغوی سره و خو وایي دې کې که مصروف شو د خدای ذکر به رانه پاتې شي صحابه فقیران وو ښه فقیران فقیر هغې ته وایي چې فنا وي او د یاد الهي کې غرق وي او د ریا نه خالي وي او هر وخت د خدای په در باندې پروت وي نو زما عزتمندو موږ عالمي کفر ته وایو چې موږ صابرین هم یو موږ صادقین هم یو موږ ساجدین هم یو موږ شاکرین هم یو خو موږ بزدل او بې غیرته نه یو موږ بزدله او بې غیرته نه یو دا اثر دی یو ځل نه شل ځل به کټ کېږي مسلمان دا عقیده ده ورزوبا او زوبا که غازی شو هم کامیاب که دنیا نه لاړو هم کامیاب همیشه دپاره کامیاب مونږ د غزه مسلمانانو سره دا جذبه د مسلمانانو زمونږ د حکومتي سطح به مجبوریاني ما ته بېګا چا وویل زمونږ حکومت څه نه وایي ما بې غیرته د فلسطین سفیر د جمعیت علما اسلام په جلسو کې برملا تقریر کوي د دنیا د ځمکې په تاریخ په یو ملک یو سفیر نه پاسي او تقریر نه کوي خو بس څه کې څه حالات به داسي څه مجبوریانې به داسي زمونږ د هره جلسه کې د جمعیت علما اسلام د فلسطین سفیر پاسي د حماس وزیر د حماس د تنظیم مشر لایو خطاب کوي زمونږ به څه مجبوریانې څه حالات به مونږ ته داسي د خطې مسایل به مونږ ته داسي هغه مونږ یو کور کې نیاست یو کور رانه نه چلېږي یو ښځه رانه نه سمبالي هر یو دویم کس څه وایي ښځه مې ډېره زیاته تیزه ده من ښځې ته ښځه الله ځکه وایي چې دا تیز دی د دې ټول زور په دا ژبه کې او په ژبه یې ګونګۍ نه کوي بلې بیا به هم کار خراب وي او که نه ځکه خو اسلام وایي څلور وکړئ خو موږ نه خو ماکوان جوړ دي یو هم څه په جړه موندلې ده ما ته بابا اکثر وایي ته د دې ښځې نه ډېر زیات تېرېږي نو مړی ستا ټول 100 روپۍ حقمې و 100 روپۍ حقمې و موږ خو یې وروره د پښو د لاسونو نه تړلي وو یو کنال ځمکه 10 تورې کالې 10 لاک دا 15 لکه هغه 8 لکه داسې د میاشتې خفګان داسې ما ویل دونه تړلي وو چې لاس اوچت کړو حقمې راته یاد شي بیا به داسې غلي کېدو او سړی ښځې خو نه دي خو میندې دي اوس خو میندې دي واټساپ یې زده کړی ټیک ټاک یې زده کړی ته له 2 خبرو کې په سیکنډ کې وایس میسج کې ټول پاکستان خاندان کې به شرمولي
کومه ښځه چې د خاوند پرتوګ خلکو له وباسي داسې ښځه به د جنت خوشبو یې نشي کتلی دا دې 10 سکه روزانه قرآن مجید ختموي دا دې د الله اکبر وظیفې هم کوي دا دې الله صمد هم په لکونو وایي ما ته اکثر زنانه وایي دونه مې ویل دویم ژبه دې کټ شه د خاوند مخکې چره چره کې د خواښې نور ښه د مولانا طالب جمیل صاحب تقریرونو کې ډېر کار وکړو که وینو کو دا یو کار یې ډېر وکړو هر پړالي کې ښځې له دا پته ولګېده ځان له کور خو زما حق دی که او طلاق خو زما حق دی که 20,000 نه زیات کیسې ستاسو د پېښور په کچرو عدالت کې د خلا پاتې دي ټوله د پړالي کا دا چې نوکریانې کوي د سکولونو کې چې نوکریانې او جابونه کوي او داستان د ټولو نه زیات طلاق یافته ښځې دا دي او بیا موږ له په ټي وي باندې راځي او انشاءالله په فروری کې بیا وایي موږ له ازادي پکار ده د 50,000 جوړه به اچولي د 5 लाखों मेकअप किट बानी में मेकअप कड़ी और पट्टी भी बनाती मैं औरतों के हकूक के लिए लड़ रही हूँ और ये तपोस्यो के 100 ताला करे रिश्तेदारी दुआ सालोर दा बदती हाली और बे यूरोप तो बैंकॉक का दा मिल गजब दा यूरोपियन खलक पे तो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनों ने तुर्की ता और बैंकॉक तवाल तबीली के और प्रजी सड़ी को लमा साजू न कही और दा खज़े बराज़ी मुतबा हकूक बयान دا به مونږ ته حقوق ښیي د سړو نه پاتې شو ښځې به مونږ ته حقوق ښیي او ښځې به د ښځو نمایندګي کوي کوم سړی چې د خپلې ښځې نمایندګي کولی نه شي هغه هسې سړی دی د ښځې د راویستو ضرورت پکې چا راوستی خو سړي نمایندګي کولی نه شي که نه سړو نه داسې کار خراب دی که پلار ته ووایي بابا دا خبره څنګه ده وایي مور نه یې تپوس وکړه د هغه کور به تباهي چې کوم کور کې بشره مور وي خدای ته وګورئ دا دلته څونه مشران ناست دي ځان دومره مدلکان کول نه وي پکار چې ښځې رانه اختیار والي د کوم کور فیصلې چې ښځې کوي هغه کور به وران دي د کوم کور فیصلې چې سپین ږیرې سړي کوي هغه کور به آباد دي که یې مور څه وایي یو شړک یې وهه که ستا ښځه څه وایي دا خواښې دا هم یو شړک وهه نو کور به آباد وي نن ښځه چې کوم دی غوږ کې پوسه پوسه وکړي دا ریډیو پاکستان دی د شپې به وایي سا ورور حاجي صاحب تندی راچولي اینګور له به م راچولې زوی له به م راچولي او دغه خواښې راځي وایي تعویض راکړه چې زما د خاوند زما د زوم زما د لور سره روغه وشي او داسې تعویض راکړه چې د زوی او د اینګور مې ورانه شي ځکه زوی غلام دی او چې زوم غلام شي نو هغه بزرګي ده او چې زوی غلام شي هغه تباهي ده بددغه فلسفې مونږ وخوړو وجه څه ده مونږ کې نه خپله دین شته او نه په زنانو کې دین شته نو ټول را سره نیت وکړئ زنانه به تبلیغ ته وضو که نه به وضو به که نه 15 ورځې پې ولګوئ 40 ورځې پې ولګوئ 4 میاشتې پې ولګوئ سکول کالج نه چې راشي خیر د یونیورسټیانو دی بیا مدرسې ته هم لېږئ دلته د جینکو مدرسې ماشاءالله چارسده خو داسې سرسبز ده دینی اعتبار سره غټ غټ علما پیدا کړي دي مصیبت دا دی چې موږ سره د خپلو خلکو قدر نشته مولانا منظور مهنګل صاحب د کراچي یو ډېر لوی شیخ دی په دنیا کې ډېر مشهور شخصیت دی هغه نه ما تپوس وکړو من حضرت آپ کسی کے علم سے متاثر ہے تا تصوف دومره لوی عالم ښکاري چې ته وایې چې د هغه علم ډېر لوی دی وایي ہاں میں علمیت کے لحاظ سے شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب سے بہت زیادہ متاثر وہی دا دومره غټ عالم نشتا ما ویل بیا حضرت تقوی کے اعتبار سے ما تا وہی دیر بابا مغفور اللہ بابا جتنے پہاڑ تقوی والے میں نے زمین کے اوپر نہیں دیکھے خو بس مونږ سره مخبل دی خو زمونږ سره به د خپلو قدر نشته که نه مونږ سره به د بارانو قدر دی دا سرسده خو ډېره آباده ده ماشاءالله د جینکو مدرسې دلته ډېرې زیاتې دي درخواست دی سکول نه بچی راشي یو ګېټې لري مدرسې لري دی چې کم چینچي والا سره تاسو سار بچی لېږئ کم ډرایور سره بچی لېږئ چا سره سکول ته بچی لېږئ نو لږ وځئ لیکن تپوس کوئ هغه چینچي والا وروره ثابت کال کې سر نینځلی او ستا بچی چې سار بوزي وروره یو دوه منه موبلیل به یې په سر اړولي او ګانې به یې لګولي او دلته به یې تیل را رواني ابادرنګ او وروره او بیا وروره په لاره کې په ټوله د سپي په شان غپېږي نو تاسو ته هم درخواست کوم لږ د دې بچیانو لږ تپوس کوئ سکول له ورځئ کالج له ورځئ زما بچی راغلی ده که نه پروګرس یې څه دی خپلو بچو سره چې کښېني لږ تپوس یې کوئ ته چا سره کښېني ستا کلاس فیلو څه دي د هغوی مور پلار څه کار کوي دا نه چې هغوی د داسې سوسایټۍ زما او ستا د بچي اخلاق خراب نه نو بس لږ راویښ شئ پښتانه وایي بچي ماړه ساتئ
پټ ساتي په ادب ساتي نظر په د شعر ساتي او د کې ما صرف بس تنخوا پورا شو راغو او بس دون وګټل او دون تاوان شو بس سملا دا د سړی کار نه که بچی پیدا کول او غټول دې ته تاسو دنیا وای نو خنزیر بچی وروړي سپین بچی وروړي خرم بچی وروړي نو بچی واغې وروړي او غټي به زناورم غټي دې ته نه وي د خدای ور د نبی در بچی ته خیر کنه خیر اخلاق دې بچی ته اوخول کنا د الله ور دې وته اوخول کنا په ارمای کې و ډاکټرو مور په کومه کې پرتا ز چا بوتلم وې چې دا مور مې لشکک میاشو په کومه کې را لګې دم کوي بیا ولا عمده سیاست عمده څه نه یادېږي کن ان شاء الله علما په هر ځای کې سپکو خو بیا په جنازو کې مولا تلاسو هر څه کې به دې علما ته مونږه محتاج یو تاسو ته درخواست کوم خدای او رسول ته وګورئ دې علما ته سپک مګورئ یو به خدای داسې شاعران راک مولا لاندې او مولا باندې مولا جام او مولا شونډې نو دغه شاعر ته وایم ته چې ورکوټې وي چې مولا خپل کړی وي که څنګه چلو اکثر دا شاعران دي دا چې کوم د مولا مخالفي کړه دا چې د بچپن کې د مولا خپل کړي نو چې غټ شي هغه غوسه به وباسي په شعرونو کې او بیا خدای فرمان کسکر راغو د اود کوم شاعران موږ ویډی دې کا او وړ گیا اوس په پروګرام وړ گیا زمون نه خپل جبر شته نه خپل تهذیب شته نه خپل ثقافت شته فیسبوک ته کینا سوچاري کې سټه کې یا کبوایو شاعران مله د سیراک ما ډېر زیات شاعران راځي سوال کوم زه تم دا راته وې د قدرت نور ذمہزاری نشته چې تاسو له صرف په باشوکه کې بدل لخکاري په حلال خصم شاعري کوي کنه په حلال خصم شاعري نه کوي په حلال خصم لطیفه وي کله شاعر ته وای د خپل لور شونډې یادې کا د خپل لور اننګي یاد کا د خپل لور سره یادې خو د پردی لور به هر څه یادو څومره شاعران راځي جانان رانه واغوستو رقیب لاندې مونږ ته خرچیو کې شیخ په یو تعویض مزیو کې خیو راغو ډېر ضروري کار مې دی زه کمرې ته دننه کوم څه کار دی چې خبر وشوه وی الګ مې خوښ دی پاک مې مړی رور دې نه دی په دویمه کمره کې در سره رور دې خبر دی نه په دوبۍ کې په فرانس کې وایي رور هغه داج پخړي یا به درته یادي او په کمره کې در سره رور دې د هغه نه باندې خبرېږو د بعضې رور به وس نه کېږي او رور موږ پیکیجونه او آیفون پلس 15 او 14 او دا به الو رور به هم غریبي خدای ته وګورئ بهترین خیرات دا دی خپل رور سره امداد وکړئ خپلو رشته دارو سره امداد وکړئ پوه شوئ بل اخري گزارش دی تاسو ټولو ته درخواست دی ما سره ټول نیت وکړئ چې موږ خپل بچي مدرسو ته لیږو به که نه انشاءالله خپلې بچیانې مدرسې ته ولیږئ موږ ته دا نه وایو کالج ته زما خپله بچی میډیکل کالج ته زه خلاف نیمه زه خلاف نیمه د ایجوکیشن سیستم د سیټ خلاف نیمه پوه شوئ زما بچی چې چا سره ځي هغه هم دلته شاته ناست داسې خبره نه ده موږ د سیسټم او د سیټ اپ خلاف نه یو خو موږ یې ګورکې ولا ورکوي لږ تهذیب ثقافت زما کور والا اف سی پی ایس ګای دی داسې نه چې زه د ایجوکیشن سیسټم او د دې سیټ اپ خلاف یم خو چې ستا بچی د شپې ډي ایم او شپ کوي د پردي سړي سره ډاکټر سره په واټ کې ډوډۍ کوي او ټوله شپه هغه سره ګپې لګوي خدای له به د مور پلار جواب ورکوي که نه به ورکوي زما بچی چې سار د کالج د ګیټ نه داخليږي او پردې چوکیدار ولاړې په هغې نظر لګي او بیا مخکې ځي په مالي نظر لګي بیا په کلاس 4 نظر لګي بیا په صفایي والا نظر لګي سبا دا بچی چې واده شي دی به د سړي نه حیا کوي دی ته به خاوند د سړي بچی ښکاري دی به وایي 3 ګټې زه یې ګټم ما تا کې څه فرق پاتې نو تاسو ته ویم خدای او رسول ته وګورئ دې بچو له حیا هم ورکوي پړده هم ورکوي تهذیب هم ورکوي ثقافت هم ورکوي نو عرض مې کولو زموږ 1% خلک مدرسې ته راځي او دا 99% خلک دې بازارونو کې نو تبلیغ والو ته مې درخواست دی خدای او رسول ته وګورئ په دې قوم رحم وکړئ تاسو الله د تبلیغ و د وجې نه بدل کړئ اوس دې خلکو پسې لاړ شئ رایه وکړئ زاري مینت درته کوم دا سیروزې ته چې زه او دا د هفتې په ورځ دفتر ته چوټي کوئ د اوښې او د خینې ودونو ته چوټیانې کوي او په سیروزه کې اوس سیروزه کې وروره دفتر ته او دوکانونو ته ځي ټول جماعت پرېږدي او د امیر صاحب سیروزه کې وروره کار لتلي زما ضروري تقاضا ده خدای او رسول ته وګورئ دا 72 ګنټې پوره په جومات کې تېروئ
هو دا د ښځو تبلیغ مه کوئ. ښځه سهار پاڅي یو ته څه وایي ته وړه واوره زه به ځې چارو کړم ته لوښي وینځه. اوس تبلیغ والا د ګش په ورځ په څپلو کې څه وایي ته ناستې خبر وکړه ته اعلان وکړه. دې سره دین نه ژوندی کېږي. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت اللہ علیہ چې آخري وخت کې مړ کېدو چا دې تپوس وکړو حضرت کوئی ارمان دل میں ہے جو لے کر جا رہے ہو؟ وی یو ډېر پټ ارمان دی. وی څه ارمان دی؟ وی کاش مې مسجد آباد دی. جوماتونه ویران دي ځکه دا غم به دنیا نه یوسم. نو خدای ته وګورئ تاسو دا مسجدونو کې روزانه لاکاست شروع کړئ یو رجسټر راوړئ د دې ټولې علاقې نومونه ولیکئ چې څو خلک جومات ته راځي نه راځي په نمبر یو کس پسې ځي هغه جومات ته راولئ. د خدای ور د نبی در ورته وښیي ګینې قسم په خدای چې دا نسل به رانه خراب شي. یو نوجوان سره مې خبره کوله د یونیورسټۍ یو هلک او ما نه یې څه تپوس وکړو تاسو ته پته ده ما ته وایي چې دا په یورپ کې دونه زناګانې دي شرابونه دي دونه هر څه دي نو هغوی خو ګناه نه کوي په هغوی روزانه باران ورېږي. مې بیا وایي ما خو ځکه خو د خدای ذات د نبي وردار ما اسلام پرېښی دی زه په دې شک کې یم چې د هغوی ژوند دونه ښه دی نو خدای نشته. دا زما د یونیورسټۍ هلک 120 د آی سینټري دي دا رینګ روډ نه دی د دې رینګ روډ نه غیر چاپیره 120 سینټري دي د نشو والا دا نن خو د نشو والا سینټرو کې ډېره ګټه ده کنه نو دې نشو والا د پیسې دي دې کې زیاتره سینټرو لزتلې په هر سینټر کې 130 140 کسان نشو والا پراته دي. د 9 کاله ماشوم تاڼې نه ټلیفون راوړي ماشوم را سره د سوپی نه بوزي شاه صاحب لګ راشي ما ویل څه چل دی وایي مورې وایي زمونږ نه دی پلار یې وایي زمونږ نه دی سایکل موټر سایکل یې په ټولو سیټ کې وښکل نیول شوی تاڼې نه وایي څوک نه بوزي ماما یې وایي مړې کوي ترې یې وایي مړې کوي ولې په نشه راوړېدلې اګمنټین شربت ټول سکي په هغې راوړی دی یو هلک ګورم لس ستنې وایي ایوې 15 ستنې وایي په نشو راوړېدلي دي. دومره سینټرو ته لاړ شم خلک جاړي زمونږ بچیان یو بچی ته مې ته څنګه پایسو راوړی دی وایي زه ملګري کره تللی وم کتاب پسې تللی وم هغې راله سره راکړ هغې سره زه ډېر په سکون شوم په سکون کې په نشو راوړلو. زما عزتمندو ډېر زیات رانه ساکسیلی وړی دی خدای ته وګورئ دا علما به درته قرآن او حدیث وایي دا به درته دي وایي زه خو چې روزانه څه ګورم او څه راځي کوم حالات خار کې ناست یو او روزانه ګورو او خلک هم بوځي او ادارو والا راته وایي چې څه روان نو خدای ته وګورئ لږ راویښ د دین نه علاوه موږ سره بله لاره نشته. د فلسطین مسلمانانو چې قرآن حفظ کولو الله رب العزت د ټولو نه زیات حافظان د ځمکې په مخ دا په فلسطین کې وو چې کله قرآن او حدیث یې پرېښو غیرو په دې کې لاړو. تاسو ته هم درخواست کوم چې ټول نیت وکړئ چې بچي به حافظان کوو که نه انشاءالله ګوره سکول کالج ته یونیورسټۍ ته یې ولېږئ موږ له ډاکټران هم پکار دي 80% دې وخت کې 80% سروې ده چې په دنیا کې مقبول او کامیاب ترین ساینسدانان چې دي دا مسلمانان دا نوې لیټسټ چې کوم اپډیټ دی په هغې کې دا دي 81% ساینسدانان دا مسلمانان کامیاب دا چا جرمنی له بم جوړ کړی دا مسلمان دی فرانس له چا بم جوړ کړی دا مسلمان دی عافیه صدیقي او د لبنان کومې جینۍ چې په اټمي ټیکنالوجي چې چا سره یو په هغې د هغې فایدهمند څیزونه څه دي عافیه صدیقي او هغه جینۍ د لبنان وه هغه په لبنان نه امریکې ته تلې وه په دې ریسرچ کولو هغه خو چا مړه کړه عافیه صدیقي فارموله نه ورکوله 85 سالې تېر کړه عافیه صدیقي ریسرچ سره د عافیه صدیقي ګناه لاله چې په کوم ملک کې اټم بم وي دا هغه ملک به ترقي یافته ملک څنګه جوړ شي هغې ته ویل دا مونږ له راکړه ویل دې باندې ما تحقیق وکړو دا ما سره شته زه به دا پاکستان ته وړم خاوند لئیم مردود یې ورپسې ولګولو هغه خاوند یې په خپله د دې ټوله اطلاع ورکړه دی قید کړله د عافیه صدیقي ګناه دا ده چې هغه د غیرو د لاسه خرڅېږي نه 40 نه زیات ساینسدانان د مصر د لبنان او د اردن او د شام دا چې کوم دی په امریکا او په فرانس کې اعلان شو مړې کړو د دې د کمرو نه لاشونه پیدا شو. نن مسلمان ډېر زیات د صلاحیتونو نه ډک دی خو مسلمان نن خپل ځان نه دی پېژندلی.
نو تاسو ته مسلمان کامیابی ساينسي ریسرچ دا ټول څه د مسلمان ایجاد دی دا جاز الوتل دا د مسلمان تحقیق دی او ریسرچ دی دا نظریه او مشاهده مسلمان ورکړي دا چې مسلمان په پاوا کې څنګه الوزي دا ټول تحقیقونه د مسلمانانو دي خو بدبختی دا ده مسلمان نن خبره د خدای د رسول د ژوند نه اسم تللی راغلی ټول نیتو کې ان شاء الله موږ بدلیږو بدلیږو وکړه ان شاء الله عادت رسول خلق ناسي علما او طلبا پرې دي دا عوام چې څونه ناسي ټول نیتو کې موږ تبلیغ کې وخت لګو کنه بدل شي سلور میاشتې بدلو خج الله لاره کې لاړ شي هغه تبلیغي سره بسته اختلافي خیر دې د ګل چاحت سره بسته اختلافي ابل راته چې ویل یو ګل چاحت هغه نه لاړه مې زمو خپګان پسره خپګان کو پتا تاسو نو سالو پر ځای کړه دا دې ویډیو غانې نه کاته مو ولګ هدایت لاره کولیدا 8000 زمونږ په صوبه کې اجراګان دي 8000 پدې کې 2000 اجراګان هغه دي چې هغه فزیکلی اجراګان دي په هغه کې 1000 هم د سینې دي چې هغه خاندانی اجراګان دي دا 8000 کې دا 7500 کسان چې دي دا نوجوانانو ځان په خپل اجرا کړي د یو شپې 1 لک روپۍ دا وګړي غزان ستړي کا یو کپسول واچو منډي را منډي وو بس خلکو پورې ځانو مګوا در باندې پیسې شیندي اوس کوم غوې د مدرسې له چنده کو ان شاء الله یو زوړ نوٹ بتا سره واسي کې خیر دا سي د جبنا د شلیدلې نوٹ برو باسي ان شاء الله وا بچوي او که تاسو په کور کې اوس نګریزي ان شاء الله که خیر دا کاپي بداسي وراوي په اجازه کې څوک الوزي مونږ یې پیلوزو دا علماء یې پیلوزي کوم تاسو یې پیلوزوي کنه کور ته څوک راولي او تاسو یې راولي دومره اجراګانو سره زما ملاقات شوی چې ملاقات وته بچیا توبه واسه یو دوی اجراګان راوسته راموسته مدرسه کې واچول پهلنی کتابو مته شروع کو اسی مې یو ته پوسو کو مې بچی دا ګیرم ولې نه راخېږي وې 30000 روپۍ د میاشتې لیزر نه ورکوم ځکه مې ګیره نه راخېږي نو چې هغه سره ما حساب وکړو 2 لک روپۍ دا د میاشت خرچه و دا ما سره په لږ سره په مدرسه کې وخت یې یو ویډیو پروګرام روان ما دې ټلیفون کو جوړې لګا توجه کوي ما ویل سره وی جی ویل تاسو چې خلک را باندې مهربان شي مې څنګه وی چې ګډې را باندې وشي او وی واده مې دې پیسې را سره نشته چې دا پروګرام ګرم لاړ شي اوس وایا یو ویډیو راکوم ته کور مې جوړ کو لیټر مې واچولو په مور مې عمراو کا ورونو له مې ودونه وکړ مې بیا وی بس اوس دعا کوي چې سو پروګرام ګرم ولګي دې ته وو واسه بیا وی دې ماجدي علماء موږ له سره غیا د 2000 نو خو زیات په عزت له ظالمینت بګړي چې راځي خو دې ته وګوري راځي روټای درکو جامین درکو واڅ درکو د خدای ورته نبی درته خیر راځي دی علماء سره کوي موږ مسلمان کړي ما دا نن چې ګرځم د دې د سپړو د لاسه خو ګرځم لري پسې نو زما عزتمندو تاسو ته ټول نیتو کوي چې تبلیغ ته وځو زوبا کنه ان شاء الله وای شي بس چې کامل ایمان مونږ نصیب شي اصل دا بای مونږ لري سب نه ملاويږي نو چې کامل ایمان نصیب شي دنیا نه ایمان سره لاړ شو یو اخیری گزارش بلدا گزارش سونه نوجوانان دلته ناشتي د چا ګيري نشته نیتو کې خسته ګيري به پریو راځي یا په خار کې وسیکو 2 غنټې مو سره خبرو کا چې بل زلاړم خسته ګيري پرې و ما تاسو وي شاسه ګيري کې څنګه ښکار بڑا غیر مسلم ماته وی ګيره کې څنګه ښکار مونږ مسلمان له بکار د حضور علیه السلام سنت دي د تمام انبیاء سنت عمل دي بکار چې موږ ګيري پریدو بکنه ان شاء الله ټول نیتو کوي پریدو بکنه ان شاء الله دا عوام ته د تبلیغ والا کوم ناس دي ټول نیتو کوي ان شاء الله صحیح مانو بکار کو کنه ان شاء الله مسجد کې جوړاويږي غشتونه کوي مقامي بیرونی غش کوي د علماء ملاتړ جوړ شي یو اخیری گزارش چې د علماء مخالفت پنه کوي نبکو کنه ان شاء الله ټول نیتو کوي بای د علماء نه مون بلډینګونه نه غواړو د علماء نه مون سړکونه نه غواړو د علماء نه مون نظام غواړو چې اسلامي نظام د خدای راوړي مون ته ضرورت نشته د بلډینګونو سړکونو هغه انګريزانو پاکو جوړ کړی مونږ له دې د لاس مون دین نظام غواړو چې زمون مړ شو چې زمون بچی نه کاڼي
ګوره چې د چا بچي تقواداري الله به رزق نه ختمي. نن انجینران ناستي جاړي، نن ډاکټران ناستي جاړي، ستا ملک کې چې څوک جاړي هغه دا فروعي نظام قانوني نظام والا جاړي. نن یو عالم دا په جړا نه دی لیدلی. د هغې وجه سره الله رزق تقوا کې خیری، ګناهونه پرېږدئ، رزق به ډېر شي. پوه شوې؟ او بل اخري گزارش د خپل بچي زنانه د مور ممون والا پسې خپلې ښځې مه پرېږدئ. ښه دا ډېره غټه فتنه ده. ښه عقیدې والا بربادې واچولې، کورونه وران شو، تا باندې ورندار څه کړي، اندرور څه کړي، ایور څه کړي، هغې سره زموږ کورونه وران شو. نو د دې وجې نه خپلې زنانه تبلیغ ته به بوځو که نه انشاءالله؟ نیت به کوو که نه؟ الله دې مال او تاسو له عمل کولو